اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا من المؤمنين والمسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله زمن گناهنا معاف يا الله دا معافی ورځ د مونږ ته معافي وکړي. یا الله زمونږ ګناهونه ډیر زیات دي. یا الله تا ته معلوم او څه هغه دي چې مونږ ته معلوم، څه هغه دي چې مونږ ته نه دي معلوم. یا الله تا نه مونږ بخښنه غواړو د خپلو ټولو ګناهونو. یا الله تا نه عفو غواړو. یا الله ته د معافی واله ساتي. یا الله مونږ ته معافي وکړي. یا الله رب العالمین ټول امت ته معافي وکړي. یا الله ټول امت مسلمه ته معافي وکړي. یا الله زمون کوتاهی معاف کی. یا الله زمون کوتاهی معاف کی. یا الله زمونږ د کمزوري نیکو اعمالو موږ له پوره بدلې راکړي. یا الله رب العالمین ستا د بندګانو یا الله تا ته لاس اوچت کړي دي. یا الله ستا در ته لاس اوچت کړي ربه. یا الله د دوی د لاسونه ستا د در نه سوا د بل در ته اوچت مه کړي. یا الله یا الله ستا در ستا عطا ورکړه ډېره لویه ده. یا الله موږ ټولو له زموږ د سوال مطابق زموږ د دعا مطابق یا الله ورکړه راکړي. یا الله دې سپین ګیرو او د سپینو ویښتو والا تا ته لاس اوچت کړي دي او یا الله تعالی د دې نه حیا درځي چې دا لاسونه خالي واپس کړي. دې ماشومانو او ځوانانو یا الله تا ته لاس اوچت کړي دي. دې کورونو کې زنانو یا الله تا ته لاس اوچت کړي ربه. یا الله دا لاسونه خالي مو واپس کړي. یا الله د ورکړې نه ډکې واپس کړي، د رحمتونو او برکتونو نه ډکې واپس کړي. یا الله دلته چې دا کم مشران ناست دي یا الله د دوی په عمرونو کې خیرونه او برکتونه واچي، د دوی په صلاحیتونو کې خیرونه او برکتونه واچي. دلته چې کم ځوانان دي یا الله د دوی دا ځواني ستا د دین دپاره استعمال کړي. یا الله د ګمراهو او یا الله د فحاشو عریانو نه وساتي. دلته چې دا کم ماشومان معصوم دي تا ته لاس اوچت کړي. یا الله د دې ماشومانو صالحه تربیت وکړي. یا الله ټول امت مسلمه منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. زمونږ دې کلي کې اتفاق او اتحاد راولي، یووالی راولي. یا الله نفرتونه منځ نه ختم کړي، همدردۍ هم د یو بل سره شروع کړي. یا الله د ظلم او د جهالت او د کبر نه مو ساتي. یا الله د عاجزۍ والا صفت راکړي پیدا کړي. یا الله رب العالمین څومره بیماران چې دي په دې ناستو کسانو کې دي، هر څنګه چې بیماران دي، وړه بیماری ده، لویه بیماری ده، یا الله یو بیماری م ستا په در کې لا علاج نشته دی. یا الله ته ورله علاج صحت ورکړي. یا الله ته خپلې لاړې دارو کړي. یا الله رب العالمین دې کلي کې چې کوم مړي شوي دي نږدې وخت کې شوي دي یا الله د ټولو نامې یادول هغه نشو کولی، تا ته معلوم دی، ته پې پوهې. یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، ټولو له جنت الفردوس ورکړي. یا الله د ژوند خطاګانو ته معاف کړي، د ژوند د نیکو اعمالو پوره بدلې وله ورکړي، پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي. یا الله په دې عزیره مجمع کې چې د چا څومره شرعي حاجتونه دي یا الله د خپلو خزانو نه وله پوره کړي. یا الله چاته د قرضونو معاشي مشکلات دي، چاته د مال مشکلات دي، چاته نورې مسلې دي مالی، یا الله تر ټولو مالی مسلې حل کړي. یا الله د قرضونو دا مسلې حل کړي. یا الله رب العالمین د چا بچی نشته یا صالح او نیک عمله بچي وله ورکړي. د چا نارینه بچی نشته یا الله نارینه صالح نیک عمله اولاد وله ورکړي. یا الله رب العالمین د چا ودونه نشته د ځوانانو صالح او نیک عمله ودونه وله ورکړي. یا الله زموږ کورونو کې خوشحالۍ راولي، د ناګهاني آفتونو نه مو ساتي، عذابونو نه مو ساتي. یا الله د فتنو نه حفاظت وکړي. یا الله ایمانونه هم سلامت کړي. یا الله د ایمان د زوال نه مو ساتي. یا الله د هدایت لارې راته کولاو کړي. آخر خاتمې یا الله په ایمان باندې جوړ کړي. څومره مسافر چې په بهر ملکونو کې دي، هر ملک کې چې دي، یا الله د حلالې ګټې وټې دپاره تللي دي، یا الله د هغه مسافرو په دې مسافرۍ کې خیر او برکت واچوي.
یا الله ته حفاظت وکړي د کومو مسافرو چې یا الله کارونه او کاروبارونه نشته یا الله ته کارونه او کاروبارونه ورکړي چې د چا شته طلب کې خیر او برکت واچي یا الله رب العالمین د هر طرف نه ته حفاظت وکړي او یا الله څومره پریشانی دي موږ ته پریشانی مو ختم کړي مشکلاتونه مو ساتي سختو تکلیفونو نه مو ساتي اسپیټالونو تاڼو تحصیلونو نه مو ساتي یا الله څومره خلک چې په جیلونو کې دي یا الله ته رهایی نصیب کړي خپل کورونو ته راولي یا الله رب العالمین د ملک د خیر د فارې د جیلونو نه راوباسي او یا الله زمونږ د ملک کې امن راولي اطمینان او خوشحالي راولي بدامني د ملک نه ختمه کړي ظلم او بې انصافي ختم کړي یا الله رب العالمین زمونږ حکمرانان صالح او نیک عمله جوړ کړي او یا الله دا د غیر او د غلامۍ نه اخلاص کړي یا الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي یا الله غیبی مدد وکړي یا الله د ملائکو په ذریعه مدد وکړي یا الله دغه یهود چې زمونږ او ستا دشمنان دي یا الله ته ذلیله کړي یا الله مالی قوت ختم کړي یا الله د دوی د وسلو قوت ختم کړي یا الله دغه امریکا او د هندوان چې زمونږ خلاف زمونږ د اسلام خلاف دي او زمونږ د دې ملکونو خلاف دي یا الله ته ورله دنیا کې واقعي سزا ورکړي یا الله دغه ظالمان په نورو ظالمانو باندې مسلط کړي دا مظلوم مسلمانان د دوی نه په حفاظت کې وساتي زمونږ د جوماتونو د مدرسو د علماو یا الله ته حفاظت وکړي زمونږ د بازارونو زمونږ د عوامو حفاظت وکړي زمونږ کاروبارونو کې خیر او برکت واچي یا الله زمونږ کورونو کې فرده راولي زمونږ زنانه صالحه او نیک عمله کړي د بچوم صالحه تربیت وکړي یا الله زمونږ بچي صالحه او نیک عمله کړي هر طرف نه یا الله حفاظت وکړي ته زمونږ محافظ او نگهبان شي وصلی الله تعالی علی خیر زما طرف نه ټولو ته د قربانو او د اختر مبارکي ده الله پاک هم قربانۍ قبول کړي